وسوک چې د خور میراث نه ورکي دغه کس قرباني نه کیږي دغه شانتي که دغه کس بل چا سره ور شریک شي نو دغه خلق قرباني هم نه کیږي. دي خبره کې څومره حقیقت دی. سو کلیپونه دغه شانتي مختراله بعض علماء دغه وینا کړي وا هغه کلیپونو کې ویډیوګانو کې چې د خور حق دینی ور کړي میراث دینی ور کړي دغه شانتا سره پاتې وي ضبط وي نو په دې صورت کې ستا قرباني هم نه کیږي. دغه شانتي کدي تاسو سره څوک در شریک کی نو دا هم دغه قرباني هم نه کیږي. ګوره شرعي لحاظ سره په دین کې د هر یو حکم ځان ته ځای دی. مثال تور باندې یو انسان دی هغه ګیره خړی ګیره نه پریږي نور اعمال ټیک دي اوس ته د ګیره د وجه هغه ته په بد نظر باندې نشي کتلی هغه چې کوم دی چې نور اعمال ټیک دي هغه نور اعمال اقرار بکې چې واقعا د عمل د ټیک روان دغه شانتي دغه موقع باندې هم که یو کس د خپل خور حق نه ور کوي دا یو ځان ته لوی عظیمه ګناه ده. دا نه چې د اپریشیټ کوم چې یاره ښه کار دی په خپل ځبانه خو دا یو ځان ته لوی او عظیمه ګناه ده هغه په خپل ځبانه ده. خو دا خبره کول چې د هغې د وجې نه دغه انسان قرباني نه کیږي دا خبره غلطه ده. دغه شانتي چې دې چا سره ور شریک شي دغه قرباني نه کیږي دا خبره هم غلطه ده. خور ته میراث کې حق نه ورکول دا یو ځان ته ګناه ده. دغه شانتي قرباني کول دا یو ځان ته عمل دی نو دا دوه عملونه یو بل سره نشي ټچ کېدلی. په دې وجه باندې دا چې کوم غلط فهمي یا د کوم خبرې چې مشهود دي دا درست نه دي. یو چا خور ته حق نه ورکړي هغه ځان ته عظیمه ګناه ده باید چې دا حق ادا کی خو د دې حق نه ادا کول په وجه باندې دا نه چې دغه کس قرباني نه کیږي یا دغه شانتي دا کس که چا سره قرباني کې شریک شي دغه قرباني نه ادا کیږي.